سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فدغ آیات کریمہ کی رب کائنات فرمائلی دی سبحانا لفظ نا رب ابتدا کڑی دا. پدغ آیات کی چند نکات ارت بیانو ما بیا خپل د مسجد اقصا نه بره پورې واقعه شروع کوما چې دام ډیر زیات شون کې قرآن دی او قرآن په معانیو باندې د هغې په لطائفو باندې د هغې په رموزو باندې د هغې په اشاراتو باندې هغه انسان نشي پوهېدی چې کوم انسان د قرآن دپاره 14 علوم صحیح طریقه باندې نی حاصل کړي او صرف حصول نه پا اغی ورطا ترڅو عبور نی حاصل تجربه ورطا نی حاصل دو قرآن پر رموز و اشاراتو باندے نشی پوئے دائی. نو زلق غند الفاظو کی مرتا تحقیق کوما گو رئی رب کائنات دلتا آیات شروع کا سبحان اللذی پاک دے حق ذات ذکر دچا کئی ذکر د مصطفیٰ علیہ السلام کا د اغا معراج بیانی د هغه د معراج شریف معجزہ واقعہ بیانی. رست خپل باندې فرمائی چې ما مسجد حرام نبوتا مسجد اقصا پوری خو اول کے لفظ راوڑی سبحان اللذی دا لفظ رب کائنات اسی نہ فرمائے لے رب او فرمائل سبحان الذي پاک دے حق ذات سشی نا پاک دے دا دے خبر نا پاک دے چی گند خپل محبوب پا یو لگ گند ساعت کی خپل دیدار لنشی بولائی. ور رب اللہ فرمائل سبحان الذي پاک دے اللہ تعالی سشی نا پاک دے رب تا پتا وچے چاپ ذہنوں کی بدار آجی چی دم رزر سنگا کی دیشی چی ام حانی پا حدیث کی پخپلا باندی فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام زما پکور کی پست ما خستن نا ادشو او زما پکور کی سبعیل پارا پیغمبر علیہ السلام مونگ رکھے نولو زما پکور کی سبعی منز دا پارا مونگ نبی علیہ السلام رکھے نولیو پا امدغش پا باندی نو دمرا لگو غند ساعت کی څنګه مسجد اقصا لذی او اول اسمان لاو رب کائنات دیدار لاو اوس به تاسو ته پته په دویمه حصہ کې ولګي چې څومره حجابات پیغمبر علیہ السلام کراس کړي دي پس د عرش نه بعد څومره حجابات رسول الله کراس کړي دي. نو دومره لک ساعت کی څنګه کی دی شنو ګوره خلکو په ذهن کې به دا سوال راتلی الله سبحان الذین آیات شروع کړه او کومې خبرې ته اشاره وکړه پاک دے گورا اللہ تعالیٰ دے خبریں نہ چھ گندی دمرا لگ ٹیم کی خپل محبوب نشی بولا یشی انہیں دا خو کمزوری شو بیا گنا چھ گندی اللہ کمزور ہے نعوذ باللہ. اللہ فرمائے سبحان اللذی ستا رب یا رسول اللہ کمزورین پاک دے اگا پاورفل ذات تے اگا طاقت والا ذات تے زکا یدغی آیات ابتدا اکڑا سبحان اللذی ستا رب دا کمزورین پاک دے سوک دا نسبت مکی ستا رب تا یا رسول اللہ چھ ستا رب ستا دمرا پا کم ٹیم کی نشی بوت لائے اللہ ردو کا پا آگے خلقو باندے چھ گورا زکمزورین پاکی اما چرتا ماتا دا سے کمزورائی نسبت انکڑے اللہ فرمائی سبحان اللذی پاک دے حغزات دا کمزورین زما استارب قوت والا دے اور قوت ورکون کہہ رہے زما استارب. نو ابتدائی دین ہوگا بیا اسرا بعبدیہی صاحبان اللفظ دا اسرا یا پدغی آیات کی روڑے دے حالانکہ دیر الفاظ دی پا عربی گریمر کی دا سفر دا پارا استعمالگی اگر ټول الفاظ اللہ پری خود لفظ دا اسرائی راوڑ لفظ دا اسرائی ولی راوڑ تاسو معاجم اگو رے دا عربی لغاتو ڈشنری اگو رے
اسرا لفظ چې دی اسرا په عربو کې دا هغې سفر د پاره چونکې دام سفر و نبی علیہ السلام په سفر باندې ته حرم نه اقصا پورې اقصا نه الله دیدار پورې سفر دی تاسو اسرا وګورئ لفظ اسرا دا هغې سفر ته ویل کېږي چې په کوم سفر کې انتهایی خوشحالي او سکون او اطمینانی نو لفظ اسرا یې استعمال کر رب کوم طرف ته اشاره وکړه رب فرمایي چې دا سفر د نبی علیہ السلام د حرم نه اقصا پورې اقصا نه لامکان پورې لامکان نه رب کائنات دیدار پورې رب په لفظ د اسرا باندې د خبرې ته اشاره وکړه چې دا سفر د حضرت رسول الله انتهایی اطمینان او سکون او د خوشحالو والا سفر و او دا غین رستو بیا الله فرمائی لیلن پاک دی هغه ذات اسرا چې شپې اسرا بعبده لیلن چې شپې بوتلل وکړه شپې سفر وکړه په خپل خاص بنده باندې په خپل خاص بنده باندې چې هغه بنده محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم دلته رب کائنات په قرآن کې لفظ د لیل راوړ لفظ د شپې راوړ حالانکه که انسان وګوري دیتا څوک چې ها زه یو بل طرف ستم تاسو ذهن بوزما یو په دغه آیات کې لفظ د لیل دی لیل معنا د شپه یو دا سفر شپې شوی دی دغه نقطې ته لږ وګورئ بل په 29 باندې شوی دی 29 باندې یعنی 20 ورځو نه بعد دې نقطې ته وګورئ ګورئ شپې سپوږمۍ وي ورځې نور وي نو نورم خدای پاک کټ که سفر یې په ورځې نه دی کړی نورم ختم شو ځکه چې نور خو ورځې نورم لاړ بیا یې شپې سفر کړی دی او شپې سفر یې په 29 باندې کړی دی حالانکه که ما ته وګورو په اسمان کې سپوږمۍ دا په 13 14 15 16 په دغه شپو کې انتهایی په هغې کې نورانیتي په هغې کې رڼایي حالانکه چې شپې بوته په 14 بې بوتله وی سفر دی او په سفر کې څه شی پکاري رڼا پکاري چې په هغې کې انسان تګ وکړه په هغې کې انسان لاړ شي په 14 یې نه دی بوتلی په 15 یې نه دی بوتلی په 14 یې نه دی بوتلی یعنی چې شپې کومه رڼا ده په هغې کې هم نه دی بوتلی چې ورځې کومه رڼا ده چې نور دی په هغې کې هم نه دی بوتلی شپې یې بوته په 29 یې بوته دا دې خبرې ته اشاره ده چې پیغمبر علیه السلام په ذات کې کومه خپله رڼا ده نه نور ته ضرورت شته او نه سپوږمۍ ته ضرورت شته نور ته د هغه چا ضرورت چې رڼا ورسره ني نو په 29 باندې بوته علما فرمایي نه یې سپوږمۍ رڼا ته حاجت شته او نه یې نور رڼا ته حاجت شته شاعر فرمایي یا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر فرمائی یا رسول اللہ دستا مخنا مخلوق ترنا دا دستا مخنا کائنات ترنا دا په 29 باندې بوتلل د دې خبرې دلیل دی چې رسول الله نه نور رڼا ته حاجت شته او نه یې سپوږمۍ ته حاجت شته او ګزار ته یو شاعر یو شعر بل وایي شاعر فرمایي سپوږمۍ د نور نه شفاف چارجنګ ته ویل کېږي سپوږمۍ د نور نه شفاف نور اخلي ستا نه شفاف سپوږمۍ کې چې کومه رڼا راځي نور نه چارجنګ اخلي نور چا نه چارجنګ اخلي سپوږمۍ د نور نه شفاف نور اخلي ستا نه شفاف تی کعبې د کعبه کوي ستا نه طواف نو چا نه چې نور چارجنګ اخلي رب کائنات په ورځ بوتلی شو په 14 15 یم بوتلی شو سفر کې رڼا پکاري د شپې څوک سفر کړی شي ما او تا شپې چې د ګاډي لایټ ما او تا ته نه وي ما او تا منټ سفر شپې نه شو کړی او د اسمانونو سفر او بیا رب کائنات ته رسایي علما فرمایي دا رب اعلان کړی دی چې زما محبوب دومره رڼا ده د زما محبوب دومره نورانیت دی
د زما محبوب دومره روښانه دی چې نه یې سپوږمۍ ته حاجت شته او نه یې نور رڼا ته حاجت شته. که ورځې بولی وی خلکو به ویلی نور په رڼا کې لاړ، که په 14 یې بولی وی خلکو به ویلی 14 سپوږمۍ په رڼا کې لاړ، په 28 یې بوته. په دغه ټیم کې سپوږمۍ رڼا نه وي. ما او تا ته پته ده چې پته ورته ولګي چې زما محبوب څومره روښانه دی. په کائناتو د رب کې دومره یو مخلوق نه دی روښانه. علامہ اقبال فرمائی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خود ټولو نه اول او اخر دی. رب کائنات هر څه د مبارک د خاطر پیدا کړی دی.